یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی هر کله راشي دا وخت تاسو د سونو اف ام یو کم نوي اشاریه سلور او سونو اف ام شپږ نوي د امن غږ نه ادبي نړۍ اوره او ادبي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي دا وخت تاسو د فیسبوک په لیکه باندې هم د سونو پښتونخوا په درک مونږه لیدې شي د فیسبوک ملګرو ته هم هر کله وایو زموږ هغه ملګري چې په مختلفو وسیلو راځي دا وړاندې ګنټه چې د نو پای کې مونږه یو فن پاره وړاندې کو پاغه خبرې کو نو ما ډېرې خبرې کړې دي زستړی شوی او دا دویمه ګنټه ستاسو ده ما خبرې کړې دي په د پیر محمد کاروان صاحب په نظم زمونږ د کلی هغه دنګ جینۍ او یقین دی چې دغه نظم زمونږ د ادبي تاریخ یو ډېر لوی شاهکار نظم دی په هغې کې د جنگ د حالاتو د جنگ نه پس د پیدا شوو حالاتو ذکر شوی دی او ډېر په روماني انداز کې شوی دی د پروپیګنډې په انداز کې بالکل نه دی نو دغه نظم یقینا چې یو ډېر لوی شاهکار نظم دی او هغه تاسو د شاولي استاد په غږ کې هم واورېدو نو هیله ده چې تاسو به خوند غستی اوس بزو د ټلیفونونو لوري ته زموږ کوم ملګري چې ټلیفون په لیک را روان دي هغې ته هرکلی وایو د ټلیفون درک چې دی نو هغه دا دی چې 09152544143 یعنې 091525013 یعنې 09152544143 کوم ملګري چې د اس ام اس په لار راځي نو د هغې دپاره لنډ شان انداز دی چې ځان پوه کړي لاړ به شي لیکلو زیات هلته به ولیکي کې پی کې یعنې خیبر پښتونخوا او بیا به خپل نوم د خپل ځای نوم او خپله خبره یا خپله پوښتنه مونږ ته راواستئ په 8881 یعنې 8881 یعنې اتاتیا یو اتیا کم ملګري چې د فیسبوک په لیکه مونږ لیدل غواړي نو د سونو پښتونخوا په درک مونږ لیدی شي زو ټلیفون لوري ته ګام اخلو چې زمونږ د ټلیفون ملګري کوم را روان دي چې هغې څه فرمایي ځکه چې زمونږ د ټلیفون ملګري چې کوم راځي نو هغې ته مونږه غوږ یو السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم سلام سر جی ستړي مشئ په خیر خوشاله کازه ډیره شب قدر مټه مغل خیر چړې سکول نه عمران خاکسار خبرې کوم عمران خاکسار ته هرکلی وایو ستړی مشئ په خیر راغلی ډیره خوشاله کا سر جی تاسو ښه شکر الحمدلله بس یو نظم شریکوم سر جی ارشاد وی خورې ری چې دا ژوندون تېروم واه دغه د لاسه د بېلتون تېروم های های نه مې سکون او نه قرار شته دی او نه مې په دې کې د کیار شته دی واه د دې زړه چاو د زندګۍ د لاسه او د بې وفا د اشنایۍ د لاسه ډېر دومره په غم کې زندګي تېروم واه لکه کور کې د میږي تېروم واه واه او لا خو مې اوښکې په ګریوان ساتي واه 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 رانه که وینې په میدان ساتي یاره دا ستا مینه به پرې نږدمه دغه خپل سر چې پکې کښېنږدمه تا ته همدغسې به یار وایمه سر به له تا نه کړمه زار وایمه هله به شمار په عاشقانو کې شم یاد به د مینې صادقانو کې شم ډېر ښه دی لکه منصور غوندې په دار به شمه دا ستا د حق نامې زار به شمه بیا به هم نوم په خوله دا ستا اخلمه والله که نوم پرې د بل چا اخلمه ډېر ښه دی خاکسار د در خاورې په سر غواړمه د خدای نه د خاکسار د درد خاکساري غواړمه د خدای نه لویه زندګي غواړمه ټولو اورېدونکو ته سلام سره ډېره مننه دا و ښاغلی عمران خاکسار د شب قدر نه الله دې خوشحال لري زمونږ سره خپله مینه شریکه کړه د فیسبوک په لیکه باندې ملک خان سلام کوي او ګلونه را لیږلي دي ډېره مننه بریالی اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ قربان محترم په خیر راغلی سلیم استاد صاحب هرکلی ته وایو ستړي مشئ الله دې قدردان کې خوشحاله شي آباد اوسئ جی جناب څنګه حالات دي وخت ښه تېرېږي بالکل ان شاء الله تعالی الله فضل زه شکر دی چې ښه وخت تېرېږي الله هم ښه لره
امین تاسو سره بالکل دعاګانو کې قربان یادې حلال برکتی کا خوشحاله شي خجی نن براته سو وای عرض دی قربان چې ارشاد د خیبر د غرونو شعر یم واه د خیبر د غرونو شعر یم مخکاری په دام کې ډېر آی هاي مننه قربانی زما میراث دی قربانی زما میراث دی له ازله زه سرتیر یم ډېر ښه دی مننه د وطن په مینه مست یم د وطن په مینه مست یم هم اغیار لره شمشیر یم ډېر ښه دی مننه او په وفا باندې قربان یم په وفا باندې قربان یم غمازانو له ګنډیر یم واه واه مننه د الفت په آینه کې د الفت په آینه کې زه د یار د عکس په څیر یم ډېر ښه دی مننه او عرض دی چې د الفت په هره لاره د الفت په هره لاره زه سلیم تیر او راتیر یم ډېر اعلی دی ډېر قدردان سي ټولو درنو اورېدونکو ټول ټیم ته ډېر احترامات ډېره مننه خوشحاله شئ دا د لوړګي نه ښاغلی سلیم استاز د اس ام اس په لار باندې د پلوسې نه ګلنواز وایي چې یمه نه د سلام کړی نه دعا صرف خپل نوم دی رالیږلی دی دا هم قبول دی او انور افغان د باړې روډ نه وایي چې عباسین صاحب لو یو می ټو ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر حاله ستړي مشئ تاسو څوک د چېرته نه انور خان یم در ادم خیل نه سلامونه قبول کړه صاحبه انور خان صاحب ستړی مشئ په خیر حالې الله دې قدردان کا او الله دې نورم سربلندو بوله چې دا کمې بیګانې پروګرام دی او نننې خو دې د هغې د سیرچند د پاسه دی ځکه جی چې خلک خو ټیک ده دا اورېدونکي راځي خپل خپل شعر وایي په دې کې چې زما کومه کیسه او کومه کهاني خوښه شوه صاحبه نو زه به ورته یو دوه خبرې پرې وکړم اجازه دي قربان موږ پښتانه هله جرګه ومنو هله تحصیل تاڼه ومنو چې خپل سر مات کړو نو چې خپل سر مات کړو نو که بیا هم پولیس هم راشي منځله او که جرګه هم منځله راشي د سر نه پټۍ تړلې وي او چې سا هغوی وایي موږ وایو چې صاحبه منو بالکل چاري موږ د پټي په پوله یا د یوې جغ باندې یا په یو بوټي باندې یا د یو لارې په ټوکړه باندې اول لږ جرګي باز راغوښته اول هم لږ سوچ وکړو نو دا سر خو به هم پکې نه ماتېږي بیخي سمه وایه بیخي سمه لکه پټی چې ولګو نو بیا هر څه منو پولیس هم منو او جرګه هم منو ولس هم منو او بیا صاحبه تا چې دا کوم دغه پیش کړه دا نظم که نه هغه د شاولي والا خو هغه خو ګلونه ګلونه و د پښتنو دپاره خو دا دویم چې دا کومه ګلی راورېږي نو زما په کور هم ده او ستا په کور هم ده بېشکه بېشکه نو دا همغه کلی دی چې هم ستا دی هم زما دی که نه بیا لکه دې ته دی دا پښتانه سوچو کې مثال چې 1400 کاله مخکې آبادي را کله زموږ د ملک آباد شوی دی او دنیا آباده شوې ده د هغې نه وروسته تر قیامته پورې په دې غزل د سوچ کوي نو زه وایم چې دا د ټولو اورېدونکو دپاره ډېره ده ټولو اورېدونکو ته سلام سلیم استاد ته ولمګیر استاد ته سلامونه او الله دې ګل لره یاره بس نور انور خان صاحب مننه کوو الله دې خوشحاله کا ستاسو د مینې مننه ډېر خوشحاله شو انور خان صاحب ستاسو په خبرو باندې جی جناب ګورو چې د انور خان صاحب نه پس څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم سلام علیکم ستړي مشئ دا جوړې فرهاد دی بغیر د شیرینۍ فرهاد باندې څه دریا شیخ کې دي استاد محترم ستړي مشئ فرهاد صاحب دې مهرباني هر کړی درته ما بیگان پروګرام اورېده یوسف خان شیربانو قصه او د مومن خان شیرینه مې اورېدلې خو کار مې ملو نه شو زبردست زبردست او دې نه مخکې خو یو دوه درې پروګرامو کې چینل خراب وکړ څه چلو आवाज نه راتلو خجی بس هغه کې داسې و چې جنریټر خراب و د خوش علاقې چې دی لري لري علاقو ته تلو خو نږدې ته خراب و او اول خو بس هغه تیر شوی روجې او تراویح او تیر شوی اختر مبارک شي مبارکې نه ځړېږي خو بس مړه فرهاد صاحب دا دی بل اختر پکې راغی د راتلونکي اختر مبارکۍ وایه اوس
دا غي مبارک شه قرباني ځان له غم کو د قربانۍ ان شاء الله که خیری خجی سبو وای نن را سره څه شریکوي وردا یو زول غزل دې زما هغه شامل کړه مهرباني وکړئ وای دا وشو څه چل دې زمانه سره دا وشو څه چل دې زمانه سره پاتې شو بدل دې زمانه سره واه سړی خوږې سترګې ترخې کړلې هر سړی خوږې سترګې ترخې کړلې ورک شو اړه خپل دې زمانې سره پاتې شو بدل دې زمانې سره ټول خلک روان اوه فرهاد چې دې زمونږ د لاسونه ووتو فرهاد په سردریاب باندې ورډوب شو الله دې خوشحال لري ډېره مننه کوو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر تاسو څوک دې چېرته نه عباسي صاحب کفایت الله خلیل خبرې کوم د سپینه وړی کفایت الله خلیل صاحب د سپینې وړی نارکلی ته وایو ستړي مه شي دې زما په لومړي ځل کال میلو شو ستاسو د ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم او خیر هم غواړم قربان تاسو چې دا کوم ټاپک باندې نن خبرې اترې وکړي نو ډېرې ښایسته او ډېرې مزېدارې خبرې وي بېګا پروګرام هم ما اورېدو زما په ژوند کې لومړی کال میلو شو چې زه دا خبره کوم چې دا خلک لږ د صبر نه کار واخلي او تاسو چې کومه خبره د جرګې د مرکې خبره وکړه دا چې بیا وروستو افسوس کوو او لکه د دې مټ غونته ګوتې مروړو لاسونه مروړو نو په هغې د هغې په بدل کې که موږ لږ صبر وکړو ځکه چې الله پاک ډېر لوی صبرناکه ذات دی او مونږ د الله پاک بندګان یو نو مونږ له پکار دا دي مونږ د الله پاک هغه کم خصلت او کم عادات او اطوار دي چې مونږ هغه خپل اپناو که نه دي بېشک بل دا چې تاسو کومه خبره وکړه چې د ټوپک په ژبه باندې چې کومه خبره کېږي نو هغې کې خیر نه وي جی بالکل زمونږ په دې سپینه وړی کې په دې چارچل کې دي دقه چې خلک دقه چې زور زیاتې کېږي مخکې هفته کې یو دوه علما ولګي او هغې کې چې ډېر علاقه د سپینه وړی دا ټوله علاقه ډېره غمجن او پریشانه دي الله دې زمونږ په دې ملک باندې زمونږ په دې خاوره باندې په دې سیمه باندې په دې سپینه وړی باندې د رحم صادر وغواړي او د صبر توفیق چې الله ټول له ورکړي امین کفایت الله خلیل صاحب ډېره مننه کوو ډېره شکریا تاسو ټول ټیم ته ډېر احترامات ډېر خوشحاله شي کفایت الله خلیل صاحب بالکل مونږه چې بیا وروستو سړی لاسونه مروړي نو د هغې نه ښه دا ده چې په وخت باندې په یو خبره سوچ وکړي او د جذباتو په ځای باندې د هوښیارتیا نه او د عقل نه کار واخلي نو بهتره به دا وي ځکه چې د لږ ساعت غوسه چې هغه بیا د ټول عمر تاوان هم راوړی شي او عموما مونږه هره مسله چې دا په غوسه او په قار او په جګړه ختمو د هرې مسلې حل چې دی هغه جګړه بالکل نه دی جګړه خو هغه وخت خلک کوي چې ستا دین ته خطره پیښه شي ستا وطن ته خطره پیښه شي نو بیا به ته مجبور یې چې یاره ستا عزت ته خطره پیښه شي نو بیا به ته جنګ جګړه کې دا جنګ جګړه وساتئ دا خاص موقع له ساتل دي دا بې وخته نه دي کول صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب په خیر علی ستړي مه شي الله خو دې ډېر قدردان کا او الله دې ډېر کامیاب کړو تاسو څوک د چېرته را واصل خان خبرې کوم کاڼي دي واصل خان د کاڼیزې نه هرکلی ته وایو ډېره مننه او دا نننی پروګرام خو ډېر مزېدار دی ښه ده چې ستاسو خوښ شو دا ستاسو پروګرام دی ځکه مزېدار دی نه ډېر مزېدار دی د خیر او یار عباسین صاحب یو کس دی در باندې سلامونه وایي دویمه درېیمه ورځ راته وایي او ما نه هم هېرېږي بېګا وعلیکم السلام خاموش اورېدونکی دی جانزیب زموږ د کلي الله دې خوشحاله لري جانزیب وروره ډېره مننه
په فیلډونو موبایل سره نشته نو په ملاوېدو ویږي زمیندار سړی دی لکه زما الله دې خوشحال لري نور څه ښه دا الله فضل دی واصل خان صاحب خوشحاله شي بس الله خو یې ډېر روغ لره آمین بریالی اوسئ دا و ښاغلی واصل خان د کاڼیزې نه مونږ یې مننه کوو ګورو چې د کاڼیزې د ملګري نه پس څوک را روان دی د چرته نه السلام علیکم وعلیکم السلام مباسین سے په خیر او بیا په خیر راځي ستړي مه شئ په خیر علی ملنګ جانې جوړې ملنګ جان ملکان یو کې سر جی ملنګ جان صاحب ستړي مه شئ خوشاله اوسئ او په ژوند هم خوشاله شئ او اچھا خبره دنیا دې هم خدای ښایسته کا او آخرت خو را په غاړه یې ټوله د هغه دې هم خدای ښایسته کړي الله هم خوشحاله که مننه څنګه حال دی نو خیر دی ډېر د خدای فضل دی نن به څه وایې بس هر صبر ته ویو ښه جي وایي صبر کوه که نه وایي صبر صابر دی خدای په قرآن کې صابرین لیکلي دي نه واه واه او د یار مثال خو د صابري دی په ونه ټیټه اول سړی خوښوي نه صبر داسې کې دی نوې ټپه مو واورېده ډېره لا څنګه ده بیا ووایه دا سټابري والا دا د صبر برابر دی صبر ښکاري نه و تعداد یې ډېر دروند دی وزن یې ډېر دروند دی څنګه و بیا ووایه دا ټپه سرجي وایي د یار مثال خو د سټابري دی په ونه ټیټه اول سړی خوښوي نه صبر ډېر ښه شی دی صحیح ده صحیح ده مننه کوو صاحب ډېره مننه دا چې مې د خپل د پرخر شومه پویه په پیغام ستا د نظر شومه واه ولې به د ګل هسې مسکۍ نه یم نن چې د جانان په اوښکو تر شومه واه او ډېرو غني ستا اورکې جبین واه ډېر کلم شتمن د رڼا غر شومه واه ستا مخ په ګردونو کې مسکۍ مسکۍ ستا مخ په ګردونو کې مسکۍ مسکۍ ډوب د آینې په سمندر شومه واه او شپه د غافل ډېره سنګینه وه شپه د غافل ډېره سنګینه وه زه پکې استاد یې د سحر شومه استاد یې د سحر شومه او وکه د ځوانۍ ادا له سر سڼه وکه د ځوانۍ ادا له سر سڼه زیره په سپرلي کې د اختر شومه ډېر ښه دی څومره ویودي د زندګۍ کوڅې زه پکې د مینې شور او شر شومه ډېر ښه دی خپل سایل ته وایي هر کلی که نه خپل سایل ته وایي هر کلی که نه تا د زړه په بام ختلی انور شومه ډېر ښه دی وایي د بېوسۍ تاج مې په سر دی ځکه خپل په دې رانه ډډ سفر کوي نه د جیلخانې د منځ پیپله مولا دې ګل که چې قیدین دې بویوي نه د ژوند کښتۍ په ډوبېدو ده واه ماله مې صبر مسکالونه را کوي نه ډېر اعلی ډېر اعلی ډېره مننه ملک جان صاحب الله دې خوشحال لره د ژوند کښتۍ په ډوبېدو ده ماله مې صبر مسکالونه را کوي نه واه ډېر اعلی ډېر اعلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عارف الله جان عارف صاحب او ډاکټر صاحب عارف الله جان شکر الحمدلله په خیر علي په خیر علي ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو له خیریت دې ټیک ټاک ډېر د خدای کرم دی بس شکر دې ګرمي خو ډېره شوې نه ده څه ډېره شوې ده ګرمي زیاته شوې خو نه ده نه جي نه تاسو راوځئ بار دومره ډېره نشته نور ته مه کښېنئ نوره ګرمي نشته دا خبره صحیح ده چې داسې بنده څه ته غرونو طرف ته دغه طرف ته بار وځي که نه نو بیا لږ اخوا موسم لږ ښه دی واقعي ډاکټر صاحب نو خیر دی دا الله مهرباني ده ډېر فضل د یو ملګري په کلام باندې تضمین مې کړی و کوشش کړی و نو که ستاسو خوښ وي قربان ډاکټر صاحب وایي چې دا چې مخکې مخکې ځي او شاته ګورې شاته ګورې دا چې مخکې مخکې ځي او شاته ګورې شاته ګورې پوخ یقین لرمه دا چې ماته ګورې ماته ګورې
دا چې ته په سلګو سر یې سانیولې غوندې ښکارې با دا چې ته په سلګو سر یې سانیولې غوندې ښکارې زړه د چا پسې درزېږي چا ته ګورې چا ته ګورې واه 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 زه ساتي زړه نه مجبور یم زه د هر چا خیال ساتم واه زه ساتي زړه نه مجبور یم زه د هر چا خیال ساتم ته د شک په سترګه ولې ما ته ګورې ما ته ګورې ډېر اعلی منه ډاکټر صاحب ونه ګڼ زړګي وایه یو تپوس ته نه کومه واه ونه ګڼ زړګي وایه یو تپوس ته نه کومه ته په کوم نظر د ښکلو غلا ته ګورې غلا ته ګورې ډېر ښه دی منه ډاکټر صاحب زه عارف بلهام الدینه منتظر ستا د نظر یم زه عارف بلهام الدینه منتظر ستا د نظر یم ته د کس ته هسې بلې خوا ته ګورې خوا ته ګورې ډېر اعلی دی ډېر مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو ستاسو په توسط باندې چې کوم توسط باندې ټول مینوالو ته سلام الله دې خوشحاله لره دا و ښاغلی عارف الله جان عارف چې موږ سره خپل کلام شریک کو ښایسته ښایسته کلام ګورو چې راتلونکی ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب څنګه یې د الله کرم ستړي مه شئ تاسو څوک د چېرته نه امین الله خبرې کوم او ډاکټر کدی وله څوک جي امین الله امین الله ښه جي امین الله صاحب وایه اباسین صاحب یو تاسو کو دا بکا څه ته وایي بکا څه شی جي بیا ووایه ستاسو غږ مات شو دا بکا بقا بقا د باقی نه وته دی باقی پاتې کېدونکی هغه څیز چې باقی پاتې کېږي نو هغې ته بقا ویلی کېږي پاتې کېدونکی شی او د بقا متضاد دی فنا ښځې جی قربان چې پیخ په لیوني باندې شو پیخ لیونی یو واه روره په یورپ کې سړی کوي د سړو لو واه او ووره د یورپ نه د انصاف خوږې خبرې ووره مګې ووره د پیشو بېدین یوم یو واه واه او پرېږده باچاخانه دا د تیر کیسې دې خوښېږي واه دال مې نه ازمېږي زه عادت یم په پولاو واه او یو نهنګ غټ شي او کبان ډېر خوړلي بل نهنګ پرې راغی او بس رې شو د تالو واه او ایښې د انصاف ګوتې مړوند کله مری نیسي ښې کزان له ماتې ګوډاګي کړې په تودو واه واه او بخت یې وفایار دی د یو غېږ کې بل ته خاندي یو پرون عربو سره نن د سیب سره و ډېر ښه دی او دلته چرګوټی د کړو که جنګ یې پاګو شو ورکه د چابی موټر لګیا پیرنګي ته و ډېر ښه دی او خدای خبر سبا به چا ته خاندي خاندوي به څوک مونږ نه خو خفه به د مولا علي دودو ډېر ښه دی ډېر ښه دی او کور کې د قصاب غویان په وچو ټانټون ختي هو چرګیا هو برګیا هو لنډیا هو واه ډېره مننه خوشحاله شئ امین الله صاحب ډېر خوند دی وکړو د غني خان د ګډو وډو نظم و دا ډېر مزیدار خوند دی وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب سلام علیکم شراغلاست شراغلاست څنګه د الله حضرت فضل مران صاحب هرکلی ته وایو په زړه کې مې تېر شوي چې صاحب ډېر وخت نه دی راښکاره شوی بیګا نوم درغلی او بیګا سره بیګا نوم درغلی صحیح څنګه حال دی وخت تېرېږي خیر دی شکر دی صدیق صافي صاحب ته کلی ویم مهرباني خوشحاله شي او ټول اورېدونکو ته سلامونه ویم قربان حالات ښه دي ډېر د خدای کرم یو دوه درې شعره بس ارشاد 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 تر څو به مې تېر باسې د راتلو په بهانه یا ښه وکړه یا نه واه تر څو به مې تېر باسې د راتلو په بهانه یا ښه وکړه یا نه یا ښه وکړه یا نه یا سمرا سره یار شه یا سمرا نوې زار شه
یا سمرا سره یار شه یا سمرا نوې زار شه خوند کوي دلبره د مجملې یارانه یا خو کو یا نه تر څو به مې تېر باسي راتلو په بهانه یا خو کو یا نه چې مخې له مې راشي دوره یا په خندا شي چې مخې له مې راشي دوره یا په خندا شي واپس رانه په شا شي درته ښکارم بېګانه یا خو کو یا نه تر څو به مې تېر باسي د راتلو په بهانه یا خو کو یا نه ساده مدد حیران دی دا څرنګه جانان دی ساده مدد حیران دی دا څرنګه جانان دی و په تشه خاموشۍ مې کې زړګی دا نوانه یا خو کو یا نه تر څو به مې تېر باسي راتلو په بهانه یا خو کو یا نه ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو ډېره مننه په دې نظم کې یو تپوس کوم جی جی شعر ښایسته نظم دا نظم خو زموږ نن خوښ شو چې تا دا دونه ترجمه موږ الله چې په شي پوه شوی نه نو تر هغې خوند هم نه کوي که نه صحیح صحیح نو دا ګړې او دا کودې دا خو ټیکرې او منګې شو که نه بیخي او ما دا یو ملګري سره په دې خبره وکړه چې دا ګړې هغه ګړې نه پېژندو مې چې دا منګې دی نه نه دا اردو کې چې ورته ګړه وایي که نه نو دا مطلب د پښتو نه دام تللی ګړی او دا زموږ د مومندان هم ورته ګړې مړې وایي ګړې وایي بالکل بالکل او نو ما ورته چې دا ګړې منګې دی او دا کودي چې دي نو دا ټیکرې دي بیخي ډېره مننه چې ډېره مهرباني الله خوشحال لره ډېره مننه فضل منان صاحب دا ښاغلی فضل منان د فضل منان صاحب د ټلیفون سره به مونږ د فیسبوک د ملګرو نه ورو اجازت اخلو د هغې وجه دا ده چې د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ ټایم پوره شوی دی او د دې نه پس به پروګرام جاری تاسو ټول مونږ سره یې مونږ تاسو سره یو د فیسبوک ملګري چې دي هغې هم پکار ده چې مونږ د ځان سره ساتلي وي خو دا ده چې بس همدومره وخت یې دی دغه نیمه ګنټۍ نو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او د خپرونه به همدغسې جاري تاسو د ټلیفون په لیک هم راتلی شئ د فیسبوک په لیک خو نه شئ راتلی اوس او د اس ام اس په لیک هم راتلی شئ نو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه خپرونه دوام لري تاسو مونږ سره مونږ تاسو سره یو انشاءالله تعالی چې همدغسې به خپرونه تر 12 بجو دوام لري